السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړو چې ټول روغ او جوړ اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته راغلاست. په دې ویډیو کې یو ځل بیا تاسو لپاره 11 فعلونه تشریح کوم سره د مثالونو چې په ورځني ژوند کې زیات استعمالیږي او زیات استفاده ترې کیږي. Les 11 verbes en français les plus utilisés. Les 11 verbes en français les plus utilisés. یولس فرانسوي فعلونه چې ډېر استعمالېدونکي دي سره د مثالونو په دې ویډیو کې تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم رسیږي. لومړی فعل donner. donner donner معنا ورکول، یعنی یو چاته یو څه ورکوي. Donne-moi ce stylo s'il te plaît. Donne-moi ce stylo s'il te plaît. Donne-moi ce stylo s'il te plaît. دغه قلم ما ته راکړه په مهربانۍ سره، یا مهرباني وکړه دغه قلم ما ته راکړه. صحیح شو. Je te donne un coup de main. Je te donne un coup de main. Je te donne un coup de main. آیا زه تا سره کومک وکړم؟ دلته دونې د ورکولو معنا نه ورکوي. دلته دا یو اصطلاح ده. donner un coup de main. aider quelqu'un یعنی یو چا سره کومک کول. donner un coup de main. donner un coup de main دا یو اصطلاح دی چې معنی aider quelqu'un یعنی یو چا سره کومک کولو ته وایي. Je te donne un coup de main. زه تا سره کومک وکم. Je te donne un coup de main. زه تا سره کومک وکم. Je te donne un coup de fil. Je te donne un coup de fil. Je te donne un coup de fil. زه تا ته زنګ وهم. زه تا ته زنګ وهم. Donner un coup de fil. Téléphoner. Donner un coup de fil معنا تلفوني. donner un coup de fil دا یو اصطلاح ده چې معنی یو چاته زنګ وهل دی. تلفوني معنا زنګ وهل، تلفون کول. دا یو اصطلاح ده. Je te donne un coup de fil یعنی زه تا ته زنګ وهم. دلته دونې د ورکولو معنا هونه ورکوي. دلته دونې په یو اصطلاح کې راغلی دی چې هغه خپل معنا اصطلاح سره ورکوي. یو ځای donner un coup de fil. donner un coup de main. دویم فعل tenir. tenir tenir معنا نیول. Je tiens ce livre. Je tiens ce livre. Je tiens ce livre یعنی ما دا کتاب نیولی دی. مطلب یې دا دی چې دا کتاب زما په لاسونو کې دی. Je l'ai dans mes mains. Je l'ai dans mes mains یعنی دا کتاب زما په لاسونو کې دی. دلته وایي چې je tiens ce livre. دا کتاب ما نیولی دی. مطلب یې دا دی یعنی je l'ai dans mes mains یعنی دا کتاب زما په لاسونو کې دی. لیکن په همدې لاندنۍ جمله کې معنا فرق کوي. Je tiens à ce livre. Je tiens à ce livre. Je tiens à ce livre. زه دا کتاب غواړم. صحیح شو. Il est important pour moi. Il est important pour moi یعنی زه دا کتاب غواړم ځکه چې دا ما لپاره ډېر مهم دی. دلته په لومړنۍ جمله کې je tiens ce livre دا کتاب ما نیولی دی یعنی مطلب دا چې دا کتاب زما په لاسونو کې دی. دویم جمله کې چې آ راغلی دی je tiens à ce livre یعنی زه دا کتاب غواړم. Tiens, prends-le une minute s'il te plaît. Tiens, prends-le une minute s'il te plaît. Tiens, prends-le une minute s'il te plaît. دا یو دقیقه ونیسه په مهربانۍ سره. مهرباني وکړه دا یو دقیقه ونیسه یعنی یو شی په لاس کې دی یو چا لپاره وی چې دا ونیسه په مهربانۍ یا دا ونیسه یو دقیقه. Tiens, prends-le une minute. دریم فعل comprendre. comprendre comprendre معنا پوهیدل. Je comprends le russe.
Je comprends le russe. Je comprends le russe. یعنی زه په روسي ژبه پوهیږم. comprendre پوهیدل. Je comprends le russe. زه په روسي ژبه پوهیږم. Il comprend que tu ne puisses pas aller le voir. Il comprend que tu ne puisses pas aller le voir. Il comprend que tu ne puisses pas aller le voir. هغه پوهیږي چې ته هغه لیدلو لپاره نشې تللی. یعنی هغه پوهیږي چې هغه ته نشي کولی چې هغه لیدلو لپاره لاړ شي. څلورم فعل demander. demander. demander درخواست کول، غوښتنه کول، بعضې وخت کې یو چا نه یو څه پوښتنه کولو لپاره هم استعمالیږي. demande l'addition s'il te plaît. demande l'addition s'il te plaît. demande l'addition s'il te plaît. د بیل غوښتنه وکړه په مهربانۍ سره، یا په مهربانۍ سره د بیل غوښتنه وکړه. Si tu ne sais pas, demande au professeur. Si tu ne sais pas, demande au professeur. Si tu ne sais pas, demande au professeur. اگر ته نه پوهیږي معلم نه پوښتنه وکړه یا استاد نه پوښتنه وکړه. Si tu ne sais pas, اگر ته نه پوهیږي demande au professeur معلم نه پوښتنه وکړه. demande au professeur معلم نه پوښتنه وکړه. دلته demande یعنی پوښتنه کولو لپاره راغی. پنځم فعل appeler. appeler. appeler معنا زنګ وهل، غږ کول، دواړو لپاره استعمالیږي. J'appelle mes parents tous les jours. J'appelle mes parents tous les jours. J'appelle mes parents tous les jours. زه خپل والدینو ته هره ورځ زنګ وهم، یا زه هره ورځ خپل والدینو ته زنګ وهم. On déjeune, je vais appeler les enfants. On déjeune, je vais appeler les enfants. On déjeune, موږ د غرمې ډوډۍ خورو. Je vais appeler les enfants. زه به ماشومانو ته زنګ ووهم. که ماشومان لرې وي je vais appeler les enfants. زه به ماشومانو ته زنګ ووهم. او که ماشومان نږدې وي je vais appeler les enfants. زه به ماشومانو ته غږ وکړم. دواړو لپاره استعمالولی شو. دریم مثال کې اوس je m'appelle Fazal. je m'appelle Fazal. je m'appelle Fazal. یعنی زما نوم فضل دی. په دغه وخت کې دا چې د verb pronominal یعنی د appeler چې د pronominal verb څخه حاصل شوی s'appeler. د verb pronominal s'appeler یعنی دلته چې m'appelle je m'appelle m'appelle هغه حاصل شوی دا دی s'appeler یا pronominal فعل څخه دی چې دا د یو چا نوم ښودنه کوي. یعنی یو څه چې زما نوم ستا نوم په هغه وخت کې به s'appeler استعمالوو، نوم لپاره استعمالولی شو. لکه je m'appelle Fazal, tu t'appelles احمد، هر څه چې نوم il s'appelle احمد. په هغه وخت کې چې د یو چا نوم یادو، د یو چا نوم اخلو، به دغه وخت کې s'appeler استعمالولی شو. شپږم فعل devoir. devoir. devoir باید. Je dois partir à 10 heures. Je dois partir à 10 heures. Je dois partir à 10 heures. زه باید 10 بجې لاړ شم. Je dois partir. زه باید لاړ شم à 10 heures 10 بجې. اووم فعل parler. parler. parler معنا خبرې کول. Tu parles français. Tu parles français. Tu parles français. تو فرانسوي خبرې کوي. Il parle à Ahmed. په دغه ځای آ چې لیکل شوی دلته آ دو avec دا درې دانې لیکل شوي دي. یعنی د parle او یو کس په منځ کې دا درې واړه استعمالولی شو. درې واړه درته استعمالوم. Il parle à Ahmed. Il parle à Ahmed. Il parle à Ahmed. هغه احمد ته خبرې کوي. چې راغی ته معنا ورکوي. هغه احمد ته خبرې کوي. Il parle de
Ahmad. Il parle de Ahmad. Il parle de Ahmad. هغه د احمد خبرې کوي. دو چې راغی یعنی il parle de Ahmad. هغه د احمد خبرې کوي. Il parle avec Ahmad. Il parle avec Ahmad. Il parle avec Ahmad. هغه احمد سره خبرې کوي. avec چې راغی دلته معنا سره اخلي. Il parle avec Ahmad. هغه احمد سره خبرې کوي. اتم فعل trouver. trouver. trouver پیدا کول. J'ai trouvé mes clés. J'ai trouvé mes clés. J'ai trouvé mes clés. ما خپل کلی پیدا کړې. Il trouve que c'est super ici. Il trouve que c'est super ici. Il trouve que c'est super ici. هغه ته داسې معلومیږي چې دلته دا ډیر ښه دی. صحیح شو؟ هغه ته داسې معلومیږي چې دلته دا ډیر ښه دی. نهم connaître. connaître. connaître معنا پیژندل. Je connais cette chanson. Je connais cette chanson. Je connais cette chanson. زه دغه سندره پیژنم. لسم فعل partir. partir. partir معنا تلل. aller. تلل. Je partirai demain. Je partirai demain. Je partirai demain. زبا سبا زم. یولسم فعل aimer. aimer. aimer خوښول. aimer خوښولو ته هم استعمالیږي او یو چا سره مینه کې هغه لپاره هم استعمالیږي. J'aime la musique. J'aime la musique. J'aime la musique یعنی زما موزیک خوښیږي. J'aime la musique زما موزیک خوښیږي. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. ویډیو لایک او شیر کړئ او خپل نظر مو په کمنټ کې راته ولیکئ.